حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دے गाने اوریدل فصل کی تاثیر نفاق پیدا کوي څنګه چې اوبه فصل ته پیداوار ورکوي او بل څه فرمایي آخر زمانه کې به څه خلک د دې امت داسې وي چې شکلونه به یې مسح کولی شي شادوګان او خنزیران به ترې جوړېږي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا هغه خلک به دې خبرې ګواهي نه ورکوي چې الله نه سوا بل معبود نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولې نه بلکې هغوی به مونځ هم کوي روژې به هم نیسي او حج به هم ادا کوي صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اخر د دې خلکو سره به دا معامله ولې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه خلک به د ګانو بچیانو حالات خپل کړي اے دا مجلس حاضرینو چې ګان او میوزیک حاضر قاتل دی تر مسلمان بنده د مخ نه نور د سترګو نه حیا د ژبې نه ذکر الله د زړونو نه خوف الله د غوږونو نه پاکي او د ذهنونو نه صفایي خبره او عمل نه نفاست او د معاشرې نه هدایت او دې قیمتي سرمایه لرې کوي لهذا کوم وله چې ګان او بېکاره غزل اورېدلو کې مشغول وي نو هغې ته زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په دې قول باندې ښه کول پکار دي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ګانې اورېدل ګناه ده دې سره ناسته فسق او فجور دی او د دې لذت حاصلول کفر دی او په یو موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بعثت او دنیا ته راتللو مقصد بیان کړی دی او فرمایلی دي چې باعث بک اصل المزامیر یعنې زه ګانو بچانو الودامه ته لپاره رالېږلی شوی یم